ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د مسلانو د سپینږیرو نظام اجازه موږ ته شکر دی الحمدلله مسلمانان وو د نبي علیه الصلاة والسلام په امت کې پیدا شوي یو دا زموږ د سوي لپاره ډېر اعزاز دی الله ته موږ ټول فضل وکړي. قرآن مجید ابدي کتاب دی د ټولو د یو سلسلو آسماني کتابو خلاصه ده. د قرآن عظیم الشان دا یو آیات ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تعالی بشک دې ته دا امر درکوي چې دا امانتونه ورکړي د امانتو والا چې د چا امانت د سره وي هغه ته واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل چې چیرې د خلکو په مابین کې فیصله کوي دا په عدل سره. ان الله نعم ما يعظكم به. الله تعالی بشک ډېر ښه نصیحت کوي. ان الله كان سميعا بصيرا. الله تعالی دا کوم نصیحت چې الله تعالی ته کړی دی پر دې باندې څوک عمل کوي الله دا ورېدو والا دی او د لیدو والا دی. ستی خبرې هم اوري ستی عمل هم ویني. سمیعا چې کومې خبرې کوي الله پاک دا اوري چې د عدل کوي د انصاف کوي که د بې عدل کوي. بصیره کوم عمل چې کوي صرف د خدای خبرې نه دي په عمل یې ثابتوي که نه ثابتوي الله یې ویني. وروستي دا ایمان دی چې د قیامت پر ورځ به دا شي د مستقیم څخه حساب کتاب اخیستل کېږي. د دنیا معامله خو اسانه ده. الله جل شانه به تر خپل انسان کې چې اخلاص وي، توبه وي، انابت وي، استغفار وي، منځونه یې کړي دي، ځن پاته شوي دي، راود یې ګرځوي چې وفات کېدی وده یې چې به یې په ما پسې فدیه دغه کوي. لیکن د انسانانو حق دا ډېر سخت دغه غواړي. الله پاک دا خو څه ما د بلدغه ده. مختصرا خبره دا ده زموږ وروستۍ به نن دا ځوانان ولي دلته راتلو دوی ته به مو ولې دا تکلیف درکولی. له 81 څخه کم و بېش زموږ وروستۍ کمیټۍ جوړه شوې ده. دا کار به د هغو وي د هر خاندان سړی پکښې وي. یو څه کسان څه کوي چې په دا کمیټۍ کې به نیکان وي په هر چا کې وي. اکثریت فیصلې پر اکثریت کوي. نن به موږ وروره هر سړي خپل کار نه د ځوانانو هر سړی د کار والا وي. څوک د دوکان والا وي، څوک د نوکري والا وي، څوک د نور کاروبار والا دی. دا ټول دا خپل وخت ایستلی وي دلته راځي کور پر کور ګرځي د دا درو کلو د دې کلي غم اخیستی دي. نو دا که دا د کمیټۍ والا دا حق ادا کول تا نن ولس راوغوښتی ولس د خپله کارکردګي ښکاره کړه ولس د خپل مجلس ښکاره کوي دا د امر ښکاره کوي چې موږ هر څه کړي دي هغه ځای تر مخ دي موږ یو شی پټ کړی دی نه موږ شی وړی دي هر څه چې دی د خندا ته به موږ مخامخ ښکاره کوو چې موږ دغه همت کړی دی دا مړانه مو کړي دا شی مو راوړی دي. لویه خبره خدا ده دا وروستۍ ترمیم له مخه 15,000 ټنه مال له دغه غره ووتی. چا نه یې الفي راوړه، چا نه ولس ته یو شی ښکاره کړ. هغه خلکو یو ارتزاقي ګټه پکې کوله. هغه د ولس په شکل یا د دغه ډېري په شکل یا د دغه عزیزي په شکل یې چارپینه راوړه. زه په یونین دی چې دغه همت یې وکړي د دغه خلکو ډېر وخت دی که لږ وخت دی به ترې راوړی دا د خلک تېر شوی شوی. زه باید صاحب د مصر کمیټۍ خویله کړه. شواب صاحب به ویلې وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. زه دلته یو صفا کلیر خبره کوم. ستا د هر ښه کار، ستا د هر د ملالي کار، ستا د هر کار د غیرت کار زه ملګری یم چې په کوم ځای کې مو غواړي، په کوم ځای کې مو پېښوئ مو در ثابت هم کړه چې بل واره پر ځوانانو هغه جوړ شو تاخیر زه ورته ودرېدم له هغه غورچېدله زه ته وصل هم نه یم خلاص پېښې مې ورته روانې دي. هارون جان مازوی ته ویلي وو چې باید ته دا یو کماتي واخله. هغه ویلې د بېغیرتیا تر تګ تر خلاصېدو د غیرت زیات زه خوښوم ما ته زیات راکړه مګر ما فکر وکړی نه اخلم چې موږ غلط کار نه دی کړی ته موږ ته تړاو اچولی دي نو موږ به دغه ځای کې ورته ټینګ یو. موږ به د دغه قوم عزت خیال ساتو، د دغه خلکو د عزت خیال به ساتو. نو نن ډېره ښه خبر ده چې ته د ولیاړو خلاص دوی نعمت مو وکړئ، دوی مړانه مو وکړه، دوی خواري مو وکړله. وګورئ دا د دې بعد هم دا یو ځای زه درته کوم چې هر ځای یو مسؤل کسر شته. هر ځای په کور کې پلار زوی شته، مسرور کسر ورور شته. ته یې ډېر سوچ وکړئ زموږ پر وطن څه شي روان دی.
خانه پر ساعت جوړ شو نن خالي پر شهیدانو ګرځو پر مناو پر زیارت باندې ساعت جوړ شو نن خالي پر شهیدانو باندې ګرځو په دغه علاقه چې کوم را روان دی نن کله سپلان نیول کېده خاني پورې را رسېدلي که دغه اور موږ ته ولوېدی نو که بیا موږ دغه پیدا ولا که کوچ مازوان چیرې د ماش پنجرې چیرې دی زموږ دپاره یوه خبره پکار